أما بعد وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء बनाया क्या खुदा ने प्यारी सूरत मोहम्मद की हुआ आशिक कि जिसने देख ली सूरत मोहम्मद की जमाले हुस्न यूसुफ पर फकत आशिक जुलेखा थी खुदा खुद जिस पे आशिक है वो है सूरत मोहम्मद की। मुसलमानों को जब जन्नत के दरवाजे पे रोकेंगे हुक्म होगा कि जाने दो यह है उम्मत मोहम्मद की। काश चीज खावर इरे दास्ता दरवे चे कदम दे हमेशा जमा पसरवे तमाम तन में दरंजो पसरवे हो पमाद तो रुस्तर गुयो नजर वे मलामत बाप मसल रवायाशी मलामत बाप मसल रवायाशी कदास्ताद दिल बरैन सो खबर वे मरतब कद आशिक शिवर सरगंदा मरतब कद आशिक शिवर सरगंदा मलाइक बा वाड़वाई चे बशर वे नुस्ता पदर्द की तबीब वाई मा रहमान ता स्ता पदर्द की तबीब वाई मा रहमान ता ला बखवे कतर दे हाला बतर वे अल्लाह तबारक व तआला फी शान हबीबी इन्न अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत दरूद शरीफ बोलो अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन फी अव्वलि कलामिना अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन फी औसति कलामिना अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन फी आखिरि कलामिना व सल्लिम अलैहि तस्लीमन कसीरन कसीरा मिअदद इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह व सल्लि अलैहि कमा तुहिब्बु व तर्दा। मोहतरमुल मुकाम काबिल सद इज़्ज़त तकरीम एहतराम सदर मजलिस उलमा इकराम दरिकली और इलाके गयूर पुख्तनो और जमुंग दरुन मशर जनाब अजीजुल्लाह साहब दो गुलालो माशुमानो नौजवानानो जमादरुनो पखुशालो के रागली यारानो दोस्तानो खपलवानो कलीवालो अल्लाह ताला रे दवादा दरी तकरीब दा खुशाली जमुंग द पारा द कुरान मजीद और द हदीस पर मोहब्बत के दा नास्ता द टूल उम्मत द पारा द दिन पर फिक्र के दारा टोले दल द उम्मत मुस्लिमा द पारा द क़यामत ब मैदान द इमामुल अंबिया सय्यदुल अंबिया अशरफुल अंबिया अकरमुल अंबिया मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरा यौज़े द जन्नत द नास्ते सबब अल्लाह गर्जी खुशाल शुपरे बाने जमुंग दोरुणा द पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर मुबारक सुन्नत बाने मुनव्वर कीगी
بلکې زه به دا ووایم چې یوازې د واده د په نظر د دې باندې کتل چې یا رسم دی یا رواج دی یا یو پلار د زوی نه ځان خلاصوي یا زوی د پلار نه ځان خلاصوي، نه په دې نظر باندې نه، چې په دې نظر باندې ورته وګورو چې دا سنت طریقه ده یوازې د امام الانبیا نه بلکې د 1,24,000 انبیاو. ولې د کائنات لومبی واده الله تعالی په شام کې نه دی کړی، د کائنات لومبی واده الله تعالی په مدینه منوره کې نه دی کړی، د کائنات لومبی واده الله تعالی په مکه مکرمه کې نه دی کړی، د کائنات لومبی واده الله تعالی دا چې کوم دی نو د مصر په سرسبزو باغونو کې دا نه دی شوی، بلکې واده دومره مبارک او منور تقریب دی چې الله تعالی د دې تقریب انعقاد کړی او مقرر کړی دی، نو د جنت په ښایسته محلاتو کې مقرر کړی. که دا واده تقریب قیمتي نه وی، د دې واده د تقریب عزت نه وی، دا قدرمن نه وی، نو الله تعالی به دا تقریب نه مقررو دا جنت په عظیم محلات او چمنونو ګلستانونو کې. خو چې دا آدم علیه السلام او د حوا علیه السلام واده الله تعالی د جنت په ښایسته محلاتو کې مقرر کو، دا د سبق او درس دی ما او تاسو ته چې دې ته سپک مه ګورئ، دا ډېر قدرمن تقریب دی، دا ډېر عزتمن تقریب دی. اوس ما ته د رسم او د رواج د وجې نه دې تقریب ته سپک ګورو. مونږ وایي بس یو پلار د زوی نه ځان خلاصوي چې ایسته بس دا معامله غوسه شي او یو جاله ورله جوړه کړي، یو طرف ورله جوړ کړي، ته د خوا الوځه او زه به دې خوا یم. نه دې ته کتل په دې باندې غواړي چې آدم علیه السلام نکاح شوی په جنت کې، بیا 1,24,000 انبیاو ودونه کړي دي، 1,24,000 انبیاو ودونه کړي دي، په دې کې صرف ما سوا د 2 پیغمبران نه چې هغوی واده نه دی کړی، نور تمام انبیاو ودونه کړي، تمام انبیاو ودونه کړي. یو یحیی علیه السلام واده نه دی کړی، یو دویم عیسی علیه السلام واده نه دی کړی. یحیی علیه السلام ولې واده نه دی کړی؟ یحیی علیه السلام په زمانه کې چې کوم بادشاه د هغه بادشاه سره چې کومه بیبي وه، د هغه بیبي سره چې کوم دی یو پرکټی راغلی، تاسو ته پرکټی وایه که نه؟ پرکټی راغلی. بهرحال دا بیبي عمر سیواش دا بوډۍ شو، چې دا کله زړه شو بوډۍ شوله، نو ډېکې وویل چې زما دا خاوند خو به بله ښځه کوي، هغه به زما بني، نه معلومه ده دا بادشاهي به رانه والي او دا حکومت به رانه والي او دا دبدبه به بیا زما نه یو، دا هر څه به بیا نه، دا کار خو خراب دی. خو داسې کول پکار دي چې راشه دا خپله لور ورته ښایسته که، دا خپله لور ورته مزینه که، بس د دې سره به واده وکړي. بادشاه راغی، بیبي ورته وویل چې بل څوک راولې، نه معلومه ده چې څومره مکر او څومره خبرې به ورته دې ښځې په غوږ کې ور اچولي، او د ښځو د غوږ او د ټلیفون نه د خدای په امن او امان وساته. د دې په غوږ کې چې ټلیفون ولګېږي نو وروره سم دم پلاري د زوی سره یې وران کړي، سمه دمه موري او قلاري د زوی سره یې وران کړي. نو انشاءالله تعالی د دې تقریب په برکت باندې دا 2 ځوانان ناست دي، دوی ټلیفون به ټیکي انشاءالله تعالی، د دوی به ټلیفون ګډوډ نه انشاءالله تعالی، واکمنې به برابري انشاءالله، د مور او د پلار قدر دا به کوي انشاءالله تعالی. بهرحال عرض مې دا کو، بادشاہ چې کوم دی نو په غوږ کې ګورئ چې څه خبرې واچولې، او بادشاه یې لیونی که، بادشاه یې لیونی که. چې بادشاه یې لیونی که نو یحیی علیه السلام ته پته ولګېده، یحیی علیه السلام پسې راغې تشریف یې راوړو، بادشاه ته مخامخ شو. بادشاه ته چې کوم دی کلمت الحق عند السلطان الجائر، ظالم بادشاه مخې ته خبره کوي، خبره یې ورته وکړله، ولوه بادشاه واوره دا ستا چې کومه بچی په کور کې ده، دا ستا لور ده، د مور ستا بیبي ده، دا ستا دپاره حرام او ناروا ده، د دې سره ستا نکاح نه کېږي. بادشاه خو د زمانې د پیغمبر خبره واورېده، کور ته لاړ. چې کور ته لاړ، دې لور خپل بناو او سنگار کړو، دې ځان ښایسته کړو. چې لاړو نو د بادشاه په هغې باندې نظر پرېوت، شیطاني سوچ او فکر د اسلام خلاف چې کوم دی ټول نه زیات کار کوي، دا شیطان غالب راغی. د ده نه چې کوم دی نو د لور حیثیت دا ترې نه هېر شي،
چرا دا مور زما خزا دا حیثیت نعیش نو دی لور ورتویل که زما حسن لیدل غواړي د یحیی علیه السلام نه سر جدا کا تر سوچ دا پیغمبر مړ کړی نی تر دا هغه پورې ته زما حسن لیدې نشي تما ته نشي راتلی بس بادشاہ لیوانه کو مولانا اشرف علی تانوی رحمت الله علیه فرمای په دوه زینو کې چې کوم د انسان حسن د انسان شهوت پراتلو باندې د انسان عقل کار پریدي او چې سړی وږي شي د انسان عقل کار پریدي نو خدای دې مو وږي کوا الله هم سره زما مو وږي کوا مم د جیب وږي کوا الله تعالی او مم د خېټې وږي کوا که جیب بم وږي شو نه بیا رشوت ګوري نه بیا سود ګوري نه بیا روا ګوري نه بیا ناروا ګوري نه جایز ګوري نه ناجایز ګوري جیب بڑکه نو خدای دې جیب هم نه وږي کی زما استادو او نه دې ګېډم زما نه وږي کی زما استادو بیا پردې پوله خپل پوله او بیا چې کوم دې پردې وږي خپل وږي نه ګوري خو بس را پریکی او کور ته راوړي الله دې کرم وکي نو بادشاہ لیوانش یحیی علیه السلام راغو یحیی علیه السلام کله یحیی علیه السلام برا دربار تراغه دې ظالم بادشاہ داسې وکړل یحیی علیه السلام ازبک باندې واچو لپاسه بیچاره کې خودلا ټول یحیی علیہ السلام پا تماشا و نظارہ دے یحیی علیہ السلام نے سر جدا کو نو دے یحیی علیہ السلام دے سر نا آواز راغے و بادشاہ وورا داستا لور ددا پتا باندے حرام دا بادشاہ داستا بچائی دا پتا باندے حرام دا بادشاہ دا خبر چلتا ہو رہے دا اللہ تعالیٰ سوکل دا یحیی علیہ السلام وینی غرزنگ شروع کو دا سی غرزنگ چی طبیبان راتلل اینا نود رے دا ڈاکٹران راتلل اینا نود رے دا دا سی غرزنگیو کو دا سی دیر وینت شروع شوا اللہ تعالیٰ دا یحیی علیہ السلام پا بدل باندی پا دی بانی او بل ظالم بادشاہ مسلط کو فرمائی دا یحیی علیہ السلام پا سر باندی اللہ تعالیٰ دا دوین اویا زر انسانان پا مختزمک باندی قتل کو او یا زر انسانان پا دیو جو علماء لکی علماء لکی لی چی دیو نبی پا شہادت بانے اللہ پا مختزمک بانے او یا زر انسانان قتل کی نوی چی دیو نبی وارث عالم دا شہید شی وی اللہ تعالی دیو عالم او دیو حافظ او دیو دیندارا پا شہادت باندے 15 زر کسان پا مختزمک بانے بیا وجنی پریدین دیو عالم شان دارے دیو عالم عظمت دارے بہرحال عرض میں دا کہو یحیی علیہ السلام وعدہ نہ دے کرے ولی نہ دے کرے دے باندے چی دا وعدہ حقوق بیانول دا وعدہ حقوق باغی باندے شہادت چکم دے مندلے دے یو دویم عیسیٰ علیہ السلام وعدہ نہ دے کرے زمون کامل و مضبوط و اکمل عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام پا اسمانون کی جوندے دے راکوزی کی با دا جامع مسجد دمشق پا مشرقی منارہ بانی محمد رسول اللہ فرمائی دا دو پرشتو پا اگو باندے بے لاسی خو دے دا ویختو مبارکونے بے اوبساسی گویا حضرت چکم دے تازدم غسل مبارک فرمائے لے دے عیسیٰ علیہ السلام برا کشی چکل را کشی نو یحیی عیسیٰ علیہ السلام با لنبے منزی دا مہدی علیہ السلام با دا اخیرے منزوی عیسیٰ علیہ السلام تب حکومت و بادشاہی حوالہ کی عیسیٰ علیہ السلام با دجال قتل کی دا دجال دا قتل قول نباد عیسیٰ علیہ السلام با مختز مکبانی 40 سال حکمرانی کی سالویخ کالا دا مشرق نوالا تر دا مغرب پوری دا شمال نوالا تر دا جنوب پوری یو کلمہ دا لا الہ الا اللہ بوی عیسیٰ علیہ السلام چی رشی غبم وعدہ کی عیسیٰ علیہ السلام با هم وعده کی دا پیغمبر علیہ السلام پا خواہ کیو تا زی پری خودے شوئے دے علتا با دفن کی گی نو عیسیٰ علیہ السلام با هم وعده کی نو گویا دا دے خبری ثبوت دار آگے چی یو یحیی علیہ السلام پا پیغمبرانو کے وعده ندے کردے نور تمام انبیاء ودو نکردی نو دا وعده دا انبیاء طریقہ را غلے دا انبیاء جکم دے روش را غلے دے نو پا دے وجہ باندے دے تا دا رسم پا نگاہ دا رواج پا نگاہ قتل ندی بلکہ دا انبیاء و سنت راغلی پیغمبر علیہ السلام فرمائی اربعات من سنن الانبیاء پیغمبر علیہ السلام فرمائی سو طریقی دا سی دی چاہا زمان مخیر انبیاء و هم سنت طریقہ راغلی دا پیغمبر علیہ السلام فرمائی لنبے پاگے کی الحیاء حیاء راغلی دا دیم پیغمبر علیہ السلام فرمائی التعطر عطر جکم دیم دا پیغمبر علیہ السلام فرمائی دا سنت طریقہ راغلی صدریم السواک مسواک پیغمبر علیہ السلام فرمائی دا سنت طریقہ راغلی دا او سلورم پیغمبر علیہ السلام فرمائی نکاح
دا زما سنت طریقه نه ده. په دې وجه علما لیکي چې د چا په جیب کې مسواک یي مستقل سنت ته په جیب کې پراته دي، مستقل د سنت د په جیب کې پراته دي. چې د چا په جیب کې مسواک یي علما کرام لیکلي دي د دوه حالات کې په د باندې د الله رحم وي. یو دنیاوي پیدا دی چې د کله الله دې نه کوي، الله دې نه کوي کې اکسیډنټ یو کو نو د اډو کې بنه ماتيږي چې چا په جیب کې مسواک پروتي. یوا دویم چې څوک د مسواک سره مینه کوي علما لیکلي چې کله مري په اخر وخت کې به الله تعالی کلمه نصیب کوي، بی ایمان او بی کلمې بنځي. دا د مسواک برکت دی چې د چا په جیب کې پروتي مستقل یو سنت جیب کې دی. دویم عطر، پیغمبر علیہ السلام فرمایي زمانه مخکې د انبیاء هم سنت طریقه عطر پوری کولو. نو په دې وجه څوک چې عطر پوری کی تر څو چې د عطر خوشبو شته تر د هغه پوری د سنت او ثواب به ملوي، اجر به ملوي. څوک په جیب کې ساتي نو پیغمبر علیہ السلام سنت طریقه ده په جیب کې پراته ده. دریم جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا پیغمبر علیہ السلام فرمایي حیا ده، حیا دی الله تعالی مونږ کې کوم دې پیدا کی زمون اولاد زمون بچو کې دی الله حیا پیدا کی. او څلورم نکاح مبارک، نکاح مبارکه د 1,24,000 انبیاء طریقه راغلی ده. نو په دې وجه باندې نکاح ته په نگاه او پسترګه د دې باندې قتل، په سوچ او فکر د دې باندې قتل چې دا یو رسم دی رواج، دا کم فهم سوچ دی، دا منفي سوچ دی، دا غلط سوچ دی، بلکې دا د انبیاء سنت طریقه راغلی. په دې وجه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل یا معاشر الشباب، اے د نوجوانانو ټولګیا نکاحنا وکي ودنا وکي فانه اغض للبصر واحسن للفرج. پیغمبر علیہ السلام فرمایي سترګو کې بم الله حیا پیدا کی، شرمګاهونه بم الله محفوظ کی. نو پیغمبر علیہ السلام په خپل ژوند باندې وخیره. حضرت خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها چې کله وفات شوله نو پیغمبر علیہ السلام په کور کې یوازې څوک نو، یوه بیبي راغله. پیغمبر علیہ السلام ته فرمایل وعده نه کې، امام الانبیاء ته فرمایل وعده نه کې. پیغمبر علیہ السلام ته فرمایل وعده کول غواړم. دوانو جهانو سردارو ته فرمایل چا سره به وعده کو؟ وی دا الله حبیبه جینیم شتا او کوندم شتا، جینیم شتا او کوندم شتا، تاسو چا سره غواړئ؟ پیغمبر علیہ السلام ورته اختیار ورکو. امام الانبیاء ته فرمایل تعالی می اختیار درکو، زما لپاره چې انتخاب ته چا کې. دا بیبي ډېره هوښیاره بیبي وه او زه وایم څومره قدرمنده بیبي وه چې د پیغمبر علیہ السلام د طرف نه روانه ده، د پیغمبر علیہ السلام د امام الانبیاء د طرف نه روانه ده. څومره مبارکه او منوره بیبي ده، د پیغمبر علیہ السلام د خوا نه دا روانه شو. لار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کور مبارک دلارا ام رمان دا ابو بکر صدیق بی بی مبارک دا ورسره کې ناستا ورته فرمایل زراغلم د محمد رسول الله د اړخنا د جناب رسول الله د خوانه راغلم ستا د لور عائشی نکاح د جناب رسول الله سره کول غواړم. پیغمبر علیہ السلام سره نکاح کول غواړم. ام رمان چې دا خبره واورېده ویل خبره خو دې ټیک وکړله، خو ابو بکر صدیق دې وخت کې کور کې نشته، یوه خبره ده. دویمه خبره دا ده چې د جناب رسول الله صلی او د ابو بکر صدیق خو د یو بل سره ورورولي ده، د یو بل سره ورورولي ده. نو آیا زما د بچی نکاح به د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کیږي او کنه؟ دا اوس نوې حالات د ایمان او د اسلام مکه مکرمه وه نو پویا ناغه بیا را روانه شوله را جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته. پیغمبر علیہ السلام ته فرمای اے الله حبیبا اے الله محبوبا. ام رمان وی ابو بکر صدیق د جناب محمد رسول الله رور مبارک نے، نو آیا د دې نکاح بو سره جائز یو کنه جائز؟ جناب رسول الله ته فرمایل راش ام رمان ته ابو بکر صدیق زما د کلمې رور دے، زما د وینې رور نه دے، زما اوسه نکاح جائز ده، زما اوسه نکاح جائز ده. ام رمان بیا روانه شوه چې لاړله نو ابو بکر صدیق هم و، ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هم و جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د طرف نه دا بیبي چې لاړه ورته او فرمایل جناب رسول الله فرمایي زما سره نکاح کیږي. والله د ابو بکر صدیق په کور باندې خوشحالي رااله چې زما بچی به چا کور ته ځي، کم کور چې هغه کور د مرکز دی، هغه کور د انبیاو د اولیاو
د اتقیاو د سرتاج کور دی هغه کور چې په هغې باندې 24 غنټې د الله رحمت ورېږي 24 غنټې په هغې باندې د الله مینه او محبت جاري کېږي دې کور ته به زما لور ځي ابوبکر صدیق خوشحالي شروع کړله چې عایشه به ځي او زما کور ته نو حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها کویدن مقرر شوله په مکه مکرمه کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره گویا مون پخته کې وایي نیوکه وشوه نیوکه مکه مکرمه کې وشوله پیغمبر علیه الصلاة والسلام مدینه منورې ته هجرت مبارک وفرمایو چې هجرت مبارک مدینه منورې ته وفرمایو مدینه منوره کې امام الانبیاء جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف فرما دی ابوبکر صدیق تمام خاندان کور ته راغی مدینه منورې ته نو چې مدینه منورې ته راغی نو یو ورځ جناب رسول الله صم تشریف فرما دی او حضرت ابوبکر صدیق راغی ورته وفرمایل د الله حبیبه د خپل امانت کور ته نه راولې چې دا امانت خپل کور ته راولې الله اکبر امام الانبیاء جناب رسول الله ته فرمایل ابوبکر خوخم امدادا چې امانت کور ته راولما خو ابابکر لویا سانحه گویا دی وخت کې دادا چې د جناب رسول الله په لاس مبارک کې یو روپۍ نشته نه د مہر پیسې ما سره شته نه ما سره خرچ شته نو خوښه مې ده چې امانت کور ته راولم خو راولم نو څنګه راولم پیسې درک را سره نه لګېږي جناب رسول الله فرمایل پیسې را سره نشته دی الله اکبر عجیبه سخر بابا و عجیبه سخر بابا و نن زمونږ د پښتو دلته خو نشته دی زمونږ د 400 خون او د ممندو ایریا کې او دې ایریا کې د قصې لږ ډېرې موجود دي هلته چې کوم دی وی سبق یې دي جنۍ چې ورکوي نو یې در کوم بله خو د واده په ورځ باندې به یو 2 دیګونه رالیږي ښه 2 دیګونه به رالیږي او دومره پیسې راکړه چې جنۍ له پې سامان هم وکړم حضرت علي رضی الله تعالی عنه قول مبارک دی په هغه باندې موقوف دی حضرت علي رضی الله تعالی عنه فرمایي چې کم سړي اصیله آزاده او حره ښځه د هغې په سر باندې پیسې واغستلې حضرت علي رضی الله تعالی عنه فرمایي په قبر کې بعد د دې سړي مخ الله تعالی قبلې ته نه پرېږدي د قبلې نه به یې مخ اړوي په دې وجه امام بخاري حدیث دی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په قیامت په ورځ باندې به 3 کسانو ته الله تعالی غوسوي 3 کسانو ته به الله د رحمت نظر نه کوي 3 کسانو ته به الله تعالی نه ګوري د الله د قهر په قهر کې به گرفتاری 3 کسان په هغې کې یو هغه کس دی چې اصیله آزاد او حره ښځه کې چاهے لور ده چاہے خور ده چاہے بله مسلمانه ده خو چې د هغې په سر باندې پیسې واغستې د قیامت په میدان به الله وایي د دې سره زه خبر هم نه کومه دا زما د قیامت په میدان د قهر د لاندې به د غضب د لاندې به په دې وجه باندې دا لور خپل حق لري په کور کې په ځمکه کې حق دی په پیسو کې حق دی په دکان کې حق دی په دولت کې حق دی نو موږ زوی له چې کوم دی نو په هر څه کې حق ورکوو په دکان کې وله حق ورکوو په پیسو کې وله حق ورکوو په ځمکه کې وله حق ورکوو او پښتون قوم که تباه او برباد را روان دی په دې را روان دی چې لور له حق نه ورکوي نه په ځمکه کې نه په پیسو کې هېڅ حق دی کوم دی ول نه ورکوي په دې وجه دا یاد ساتل پکار دي چې درته منزونه ذکرونه عبادتونه ورسره چې کوم د سجدي او عمرې او حجونه او طوافونه ډېر وکړو او په دې تندي کې چې کوم دی ځای جوړ شي سجده او زما استاد په لاسو کې نښه جوړه کړي تسبیح او په جرا باندې په مخ کې چې کوم دی رودونه ساج شي خو چې لور له حق نه دی ورکړی خدای به دا سړی الټه جهنم ته وځي الټه به الله جهنم ته گذاري والله که زه مولا یم په ملاتوب به خلاص نشم والله که ترا پسې اجي په اجیتوب به خلاص نشي والله که تبلیغي په تبلیغیتوب به خلاص نشي لور له حق نه ورکوو مونږ لور په حقونو کې غلی یو په دې وجه باندې د واده په ورځو کې هغې دپاره مونږ هېڅ هم نه کوو ته به دا وایې چې په دې کور کې دې غریبې څه حق شته نه حالانکې لور لوی قیمت لري لوی عظمت لري لوی مقام لري د پلار سره مینه کوونکې محبت کوونکې دا خو لوري د پلار سره چې کوم دی وفا کوونکي دا خو لوري مینه کوونکي دا خو لوري به هر حال عرض مې دا کو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته فرمای خپل امانت کور ته راولي جی پیسې نشته هېڅ نشته امام الانبیاء ته فرمای ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ولګېد
दखल कोरने पैसा रावला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाचवला एद अल्लाह हबीबा पैसम दा बाबकर वाला और जमात को नखपल अमानत कोर तरावला पैसे मुतस्खर बाबा वर्क अबू बकर सिद्दीक वर्क अबू बकर सिद्दीक बजकम ने जड़ा कर और जी जड़ल न बीबी होते वेल चवले जाड़े वेल जाड़म पदे बांधे चिकाश मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमादा माल और दौलत खपल मालो गाणले जमादा माल और दौलत खपल मालो गाणले और देव फरमायल वले वेल जाड़म पदे बांधे चिकले जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूरत बेखशी पैगंबर अलैहि सलाम ला पैसे वरकोमा न इमाम अल अंबिया ला सुना मुबारक खतई जमालास पे बरवी दसे न क़यामत पे मैदान बांधे पति बांधे अल्लाह को दरबार के जमा गरित दुशी जिसता अल्लाह त मोहम्मद रसूलुल्लाह पलास बानी वली उचतो लेम काश कि पैगंबर अलैहि सलाम जमा माल और दौलत मखबल दास इस्तेमाल आवले कि पैगंबर अलैहि सलातो सलाम मा तपोस न कवले और जमा माल पदे वजी इमाम उल अंबिया फरमाई द टोल सहाबो च कम दे दागवी में गोया हक अदायगी उकळला यो अबू बकर दे यो अबू बकर दे कि पैगंबर बाने कुर्बान पैगंबर अलैहि सलाम बाने जार पर उनमें वाकया कतल द हिजरत न पैगंबर अलैहि सलातो सलाम च गार सौर न रवान शो न पलार च तेरे दल नो ستړي شو نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمای وای ما سورې کته نو سورې نو یو ګټ می ولیدو دا ګټ سره خوا کې چې کم دې سورې وای زر می چې کم دې سورلې هغه طرف ته ور نږدې کړلې چې سورلې مې ور نږدې کړلې زر زر می هغه ځای صفا کو سمې واچول وای چې د الله حبیب دې ځکه لګ آرام وکي دې ځکه لګ آرام وکي روایت کې راځي وای دغه وخت ابوبکر صدیق پیغمبر اسلام آرام کوي وای ابوبکر صدیق فرمای کله می خې طرف ته منډه کړه چې دې طرف غوښوک نه راځي کله می ګس طرف ته منډه کړه چې دې طرف سوک را نشي کله مخې ته ما منډه کړه چې دې طرف سوک را نشي کله غر طرف ته چې دې طرف جناب رسول الله سوک را نشي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام راته فرمایل ابوبکر سکه ما چې الله حبیب د خپل ځان پروا مې نشته دی خدای الله حبیب ته تکلیف میلاو نشي وای ما قتل چې ير دومره سي چې پیغمبر علیه السلام له ورکما نو د خوراکم سنو د خوراکم سنو د خوراک سنو میلاویدل یو کسان میولیدل یو کس می ولیدو چیلې سره ولی وی ول ورالم ما چیرې تا د چیلونا د پي ورکول اجازه شتا د مالک د طرف نه هغه ته اوشتري چې ما ته لک پي راکا وی هغه چې لک لوخه راوړه وی زلالم لوخه می راوړو وی چې لوخه می راوړو هغه د تین صفاکل وی مالته پي راکل چې کله مال پي راکل وی دا پي تاودو دا پي تاودو وی یو لوخه می وکړو دا پي می پکې کې خودل نو یخ می کړل چې کله دا پي یخ شو وی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا پي اورل وی پیغمبر علیه السلام پيوس کله وی چې پیغمبر پيوس کله نزله د ابوبکر صدیق فرمای زما یخش چې زما حبیب پيوس کله زما محبوب پيوس کله یعنی دومره پیغمبر علیه السلام باندې ماین دومره پیغمبر علیه السلام سره محبت چې ټول کور الله اکبر روایت کې راځي چې کله پیغمبر علیه السلام د هجرت راتلو نو ابوبکر صدیق په ټول کور کې چې څومره پیسې وي غونډې راټولې ابو قحافه ابوبکر صدیق بلار دی چې کور ته راغی نو आवाज یې وکړ حضرت اسماء ته اسماء بلار دی چې کوم د څه پیسې پرې خو دی که غونډې وړي دي هغه ډېره هوښیاره وه زر زر ولګېد واړه واړه کاڼي راواغستل او په تاخ کې کېښوده چې کوم ځای کې به پیسې پرتې وي لپاسې پې کپړه واچوله نو دی خو سترګو باندې لوندو وي دا لاس یې ولداسې راواغستل او پاکاڼو باندې لپاس داسې وګرځول چې بابا لږې پیسې پرېښودې دي بابا لږې پیسې پرېښودې دي وانا ابوبکر صدیق ټول کور سره واغسل نه امام الانبیاء نه قربانول د دوه جهان سردار نه قربانول نو چې نکاح رااله نو نکاح په وخت کې گویا پیغام او درس مونږ ته دا دی چې غریب سړي نکاح راشي امداد کوئ د فقیر سړي امداد کوئ د چا غریب په کور کې خوشحالي دې چېرې ملګری کېږه کومه مور هغه تور سري هغه سپین سري هغه کمزوري هغه غریبه هغه فقیره چې درکې نه لګېږي د هغې په کور کې خوشحالي راوله والله چې د الله د طرف نه ما او تا ته څه میلاوېږي به هر حال جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نکاح مبارک وشوله واده مبارک وشو اوس تاسو به د امام الانبیاء واده وکنه ټوله مدینه به راغلی و نو ټول د مدینې خلک به راغلی و پاقو به جوړو پاپو به جوړو چې جناب رسول الله واده دی نه خاوه نه پاوه نه پو هېڅ نو د ابوبکر صدیق د کور نه
اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ د جناب رسول الله کور مبارک دراله. عمر کمو، عمر ډیر زیات کمو، دومره کم عمر یو چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به کله کور ترانه وته نو دوی به د مدینه منورې د ماشومان سره د ګوډکو لوبي کولې. د ګوډکو لوبي به اما عائشہ رضی الله تعالی عنها دا به کولې. د ګوډکو لوبي جایز او روا دي د ماشومان د پاره په شرط دی باندې چې دا هغه شیز مخ نخ کاریږي، چې مخ یې نه ښکارېږي نو جایز دي. چې مخ یې ښکارېږي پوز هغه ګونه سر خپې جوړ دي بیا ناروا او حرام دي. نو د ګوډکو لوبې به کولې. یو ورځ امام الانبیا کور ته راننوت. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله کور ته راننوتو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې ورته شي وکتل دا لګیا وه د ګوډکو لوبې جوړ کولې، خو یو اس یې جوړ کړی او هغه اصل وزرې جوړې کړې، اصل وزرې جوړې کړې. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم بدل عائشہ د اس وزرې چې تا اصل وزرې جوړې کړي، دا اس وزرې نه چې تا اصل وزرې جوړ کړي دي. الله اکبر. اما عائشہ خو عائشہ د پیغمبر د کور وه، عجیبه جواب ورکو. ورته فرمایل اې د الله حبیبه، اې د الله محبوبه، ولې تا ته پته نشته نه چې د سلیمان علیه السلام به په کم اس باندې ګرځېدو؟ د هغه اس وزرې وې، د هغه اس خو وزرې وې. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مسکې شوې خندل، تېنه روان شو. واقعي خبره دې وکړله، هوښیاره وه. په دې وجه باندې د امت د زنانو تمام تر مسائل د ابو هريره رضی الله تعالی عنه نه بعد چې د حدیث زیات رواج شوی دی هغه اما عائشہ رضی الله تعالی عنها ده. په پیغمبر علیه السلام د کور د بیبیانو تمام احوال چې را نقل شوی هغه عائشہ رضی الله تعالی عنها ده د پیغمبر علیه السلام سره. او د دې په وجه باندې د اسلام ځینې حکمونه او ځینې چې کوم د احکام د دې په وجه باندې الله امت مسلمه ته ورکړي. الله امت مسلمه ته یعنی گویا د حکم د تیمم چې ما او تا ته نن میلاو دی دا د اما عائشہ رضی الله تعالی عنها برکت دی. دا د اما عائشہ رضی الله تعالی عنها برکت دی چې تیمم گنج خداست، تیمم گنج خداست چې اوبه نشته دی تیمم کوه. دا چې کوم د میلاو د یو پاکې بیبي، د یو منورې بیبي، د یو محبوبې بیبي او زمونږ د ټول امت د مور د وجې نه چې کوم د ما او تاسو ته میلاو شوی دی. په دې وجه اما عائشہ رضی الله تعالی عنها امت ته سبق ورکړی، درس یې ورکړی. الله اکبر. او خيارم وړه زیاته، پاک دامنم وړه زیاته، ډېر زیاته عجیبه وه. حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها یو ورځ حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها سره ناسته وه. حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها ته فاطمه الزهرا فرمای وی مورې ته خو زمونږ مورې، مورې ته خو زمونږ مورې. و یو خبره ته کوم، ګوره زما پلار د تمامو انبیاو امام دی، زما خاون د پیغمبر علیه السلام په جنت کې چې کم کور دی دا کور ته مخامخ کور چې چای د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ زما د خاون دی. ګوره زما پلار قیمتي، زما خاون قیمتي. بیا ورته فرمایل وی زما دو زامن دي د هغې باره کې پیغمبر علیه السلام فرمایي الحسن والحسین سیدا شباب اهل الجنه. دا د جنت سرداران دي، دا د جنت سرداران دي. نو خاون می سردار، پلار می سردار، بچی می سردار او زد کم دے سرداری زما کمرا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی الفاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ زما د زړه ټوکړه ده. فاطمہ چې کم دے د جنت د بیبیانو سردار ده. نو زم د جنت سردار یم، نو پلار می سردار، خاون می سردار، بچی می سرداران، ز سردار یم. زه د داسې چې کوم دی خاندان سره تعلق ساتم. اما عائشہ رضی الله تعالی عنها ته فرمای واقعي ستا خاندان، ستا پلار قیمتي، ستا خاون قیمتي، ستا بچی قیمتي، ته قیمتي. خو چې د قیامت میدان شي نو بیا به نظاره بدلی. او ته نظاره به څنګه وي؟ د محشر په میدان باندې به تم جنت ته ځې او زه به هم جنت ته ځم، او جي تاسو به هم ځئ زه به هم ځم. پته شته چې ته جنت ته ځې نو ستا لاس به د حضرت علي په لاس کي، او زه چې جنت ته ځم نو زما لاس به د محمد رسول الله په لاس کي. زه به امام الانبیا سره روان یم، زه به د دوانو جهانو د سردار سره روان یم. فاطمه زهرا ورته فرمایي مورې گویا اوس دې وګټله، مورې گویا اوس دې وګټله. علمي کارش ولا الله ورکړو، علمی شان ول الله ورکړو، علمی رتبه ول عم عائشہ رضی الله تعالی عنها ورکړو. د امت مسلمه مسائل د زنانو چې کوم دي دا غي نه نقل دي. دا پاک دامن بیبي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هم نکاح مبارک شوی. په دې وجه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای النکاح من سنتي،
इमामुल अंबिया जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए अन्निकाहु मिन सुन्नती, निकाह जमा सुन्नत तरीका दा। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाए मन अहब्ब सुन्नती फकद अहब्बनी, चाच जमा द सुन्नत तरीके सर मीना उकड़ला। इमामुल अंबिया फरमाए द जमा सर मीना उकड़ा वमन अहब्बनी कान मई फिल जन्नत, और चाच मा सर मोहब्बत करे दे बमा सर जन्नत की ओजेवी। पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाई दा बमा सर जन्नत की ओजे, जमा सर मीन कौन के मोहब्बत कौन के बा जन्नत की मा सर कम दे यौजे। इमामुल अंबिया जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई नन जमून दे दो रूनु वादे दे निकाह मुबारक दा। खलक बगे डोल वाला रावली सुरना वाला रावली पदी वकिम च कम दे दा दे वक्त दा लो बच शुरू नोम यो पके वलाड़ी हो च मेलमरा न वजी नु वो हदा तोर तोर जे पके जे गंगारे तिने पुरदगु गंगारे तिने पुरदगु शाबे जे कम दे वे डंगावा डंगा वाले जे कम दे गलजारी वाला दाड़े जे सेवाई अल्लाह ताला दी करम की। पैगंबर अलैहि सलाम फरमाई अल मलाहि हरामुन वल जुलूस बिहा फिस्कुन व तलज्जुज बिहा कुफ्रुन। पैगंबर अलैहि सलाम फरमाई डोल सुरना हराम है, डोल सुरना हराम है। वल जुलूस बिहा फिस्कुन दे तनासरे पासिक दे व तलज्जुज बिहा कुफ्रुन दे न मजा हासिल अवल गोरे कुफर दे, दे न मजा हासिल अवल कुफर दे। शुक्र दे चिरी इमाम अबू हनीफा से प मजहब बानियो हनफी उलमा राय दार आगले दा मुहद्दिसीनो कि दा सरे अकीदतन मुसलमान दे खुदा अमल टिक न दे। वली पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाई ज अल्लाह रा लेगले दे द पारेम, ज अल्लाह रा लेगले दे द पारेम च डोल सुरना खत्म कम, च डोल सुरना खत्म कम। पदे वजह बांधे मौलाना ज़करिया नव्वरल्लाहु मरक़दहु क़ुत्बुल अक़ताब लिखली च चा प वदुन के डोल सुरना ओगा गेदा गाने बजाने पके ओगा गेदे पदरे गमुनु बाने मुब्तला की, पदरे गमुनु बाने मुब्तला की। अल्लाह ताला च चाने शिवरी अल्लाह ताला दे अगले तौबे तौफीक वर्की मुगवार दा च अल्लाह ताला दे प कामिल तरीका अगले तौबे तौफीक वर्की। मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाई दरे गमुनु के मुब्तला की यो गमदा चिदा सड़े बड़ा प्लाट ना आकी यो द्वेम गमदा। मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाई दखजे द खावन बकोर न बराबरी बस झगड़ा भई फसाद भई कलब मुला तो हुई तावीज रालो का कलब हुई साख्तुनो का कलब हुई कम देनो आगा बाबा दे बाबा दे बाबा आगा बाबा दा टोल तगुना बशूर दा टोल मंडे बशूर परे गम के मुतला कीगी। द्रेम मौलाना ज़करिया रहमहुल्लाह फरमाई द्रेम गमदारे चिकम औलाद तेने पैदा दी आगा औलाद बद पल मोर प्लाट ताबेदार नहीं अब प्लाट पकरेवान के लासे छी अब प्लाट ताबेदार नहीं अब प्लाट के पार बेइज्जते सबब गर्जी दर सोए सबब गर्जीगी। वली निकाह सुन्नत दी पैगंबर हुई जमा सुन्नत दी पैगंबर अलैहि सलाम हुई जमा सुन्नत तरीका दा वस्तो सोच कवा प सुन्नत तरीका के डोल द कम तरह पशो वस्तारस तो ईमान बानी हुए तासो असल लगे लगे खबर इम कोई खैर दे वादे दे सदरे माना दा लगे लगे खबर ब कोई हुआ रहता दा नमाज सुतन द्वारा का तसी शेरी लगा सुन्नत दियो कनी हुआ सुन्नत दियो कने मसुता मसपखी दा मसपखी ने सलो रकात शेरी ब्याह द्वारा का शेरी लगा नमा खाम द्वारा का शेरी लगा नमाज सुतन द्वारा का शेरी लगा दा टोल सुन्नत थी और दा निकाह शेरा लगा सुन्नत दा नाल तो डोल स्टा कि द्वारा का सुन्नत यो सड़े किसी डोल बारे या जे कम जे सलो रखा था सुन्नत के डोल बारे अल तो डोल निष्ठा गई तो सुन्नत वे दादे वाले तो सुन्नत तो जुदा करी दारे सुन्नत तरीके न वाले आला वाले दा और जो अर्ज है कि दा ज़वेम चिकले निकाह तड़े और डोल पकी वाली न हमारे पैगंबर ने अनुम पकी मैं आया न मोहम्मद रसूलुल्लाह दा अनुम पकी मन आया छिपा निकाह शरई मोहम्मदी सरा दा मोहम्मद रसूलुल्लाह ते न लरेका इमाम अल अंबिया ते न लरेका तगड़े दी स्ता स्पिंगिरी गड़ेरल स्ता मेंदी गड़ेरे स्ता ख्वेंदी गड़ेरे तारा शर्म न रातलो ताकि हयाम न और द पैगंबर पर सुन्नत तरीका द इमाम अल अंबिया पर सुन्नत तरीका की द पैगंबर पर सुन्नत तरीका दी मजाक उड़ाओ तो करे कवल द पैगंबर पर सुन्नत तरीका पूरी खंदा दिखावल द इमाम अल अंबिया पर सुन्नत तरीका पूरी। रईसुल मुबल्लिगीन मौलाना इलियास रहमहुल्लाह द तबलीग बानियों मबानी अजीम शख्सियत चाचे कम दिन निकाह ला बोट लो निकाह के हजरत तशरीफ फरमाओ नो हजरत मुख्तना उकड़ा मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह वो तुम्हारी पुपियों का क्या बना हजरत हमने उसको राजी कर दिया वो पुपिजातियों का क्या बना हजरत उसको राजी कर दिया वो तुम्हारे चचाओं का चचाजादियों वो हजरत उसने हमने उसको राजी कर दिया है वो तुम्हारे मामू का हजरत उसको भी राजी कर दिया
मौलाना इलियास रहमतुल्लाह फरमाए सबको राजी कर दिया, हजरत सबको राजी कर दिया। मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह फरमाए ओ नादानो सबको राजी कर दिया, लेकिन तुम लोगों ने मेरे अल्लाह और मेरे मोहम्मद को नाराज कर दिया है। टोलम राजी करल अल्लाह खफा करे रे, टोलम राजी करल मोहम्मद रसूलुल्लाह खफा करे रे। खलक कोई सौक खपलवान और वस्तल नो रिश्तेदार मु रिश्तेदार अजीब रिश्तेदार दे चिता तो वही मर डोल द तमाम च अल्लाह खफा कमा दस अजीब रिश्तेदारो शरागे जिस्ता पैगंबर खफा कोमा और तकीना ज़ा अल्लाह खफा कोमा और तकीना ला इताअत अल मखलूक बि मासियत अल खालिक च कल रब खफा कीगी न मखलूक च कम दे टोल रिश्ता माता का टोल रिश्ता खत्म का तो जमा खपली जमा अल्लाह खफा के करे तकड़ा बचे च दा डोल पे सोरा वस्ती दा पर नगदो के माल राका कदुम रज कम दे जमा खैर ख्वाए वल्ला कोले वरके चलो 1000 50,000 लगे वर्का कना द वादर जमी प्लान ले दी वकिल 10 रुपए मोर के न मला 40 रुपए मोल के उला स्टॉप होता हुई दी वकिल गरीब पजिब किसी तो ले गवली पटोल की कार खराबी नो अर्ज मिस्ता सुमख तदा को जमुंगा च कम दे दा रस्म और रिवाज गलत रवान दे द पैगंबर पर तरीका के द मोहम्मद रसूलुल्लाह पर सुन्नत तरीका के मुंग इमामुल अंबिया पर जड़बानी चढ़े रखा मुंग द पैगंबर अलैहि सलाम खबर को मुंग इमामुल अंबिया नाराज को मुंग मोहम्मद रसूलुल्लाह नाराज को पदे वदे सड़ी माते उस्ताद जी नुसो को नागा तमावे चल ब तजोखम खुद का पखपल शौकी नहीं मैं कहता पखपल शौकी नहीं ना ना उस्ताद जी स्पिंगिरे शवे मा बस नोर दड़ा केदो नहीं मा स्पिंगिरे शवे बे को द्रुन सादर बदी बसर कड़ी और दा नरेस्तर गबरी पे कार कड़ी तमाशा बके तरह तक शौकी नहीं वल्ला के ज़्वेद डंग मुर की नो इसी चलो का उस्ताद जी मैं चल द तजोखम में आओ मैं वर तो हुआ बचोता चे पवादे के डंग वर कवल अल्लाह नाराज कवली पवादे के डंग वर कवल मोहम्मद रसूलुल्लाह नाराज कवली का पवादे के मोला डंग वर को जपलार ब पवादे के नेम जम बदम ब्याबर नजम बिल्कुल बद पवादे के ने केनम मेरा वो तो हुआ वेल खटिक तखम बे माते खबर को उस्ताद जी वेल को तो हुआ मा चे जब पकेने में वगैरह तो चे बाबा तेरी पकेने इजा नो बिया बसी चली आतम पता हो चेनन सबा ने औलाद को चिकम ने नो खत ताली मकतब रो रहा हम में एप्पे पियो बीजडी बेकड़ी रो रहा खपलार तब वो इस तरह जड़े जमाने सड़े ता क्या कल निश्तरे ना नवे जमाना शोरो द नवी नवी लोबी दी मुला अब तो चिकम दे स्पिंगिरे बाबाई जमुंग उजरे जमुंग पुनो ख्वाल डेर मराजा खा उजरा दबाने खनख कारी असखास खा टुखी के दल तराजमा नन खो नौजवान द शेरे नन खजवान द शेरे द स्पिंगिरी खातिर ना द आलिम खातिर ना द पटकी खातिर ना द मशर खातिर ना इज्जत पके निष्ठा कदर पके निष्ठा ना मशरान जुंदी दाद उजरो खलक जरगो खलक दे कसम पखुदे मख के चिबा मशर पकट के नास्तो नो कशर ब पकट के न के नास्तो दसेवा न बके नास वलाबो चवाली से हुक्म की चमंडवामा वसु चिजवे को उजरे के नासी बाबा रवानी न बस जुए वही खुदा दा बियारा सुपीरी मुतुवी च जमुंदा गप म खराब खुदा बियारा रवान दे हम बिया दी उजरे तराजी हम दशराना नवजी नो अगर तो माओ तो मैं बिया माल राशा उचिता राशा मुस्ताजी सी चल बराबाने के चिमारा को रौशड़ी मैं बिया सलोर म्याष्टो के लेगा मेरा खैर सर सलोर म्याष्टी बोलेगे कि वापस राजे द खैर सर जैसे डंड मूला बन जोड़ शवे इंशाअल्लाह ताला बिया बमा त चल खे इंशाअल्लाह ने सलोर म्याष्टो लेगा मा अगर डेरा खदा लाओ चलार सोरे जे पछ मा तरेंगु मा तो उस्तादी डेरा बंबा पारमूला डेरा कड़ेगा मैं संग जी वेल दास से के कोर वाला सर डेरा क्लका वाला आला दा कोर वाला सर डेरा क्लका वाला आला दा मैं संगा वे बचो तमिवे को डंग मोर खड़ो जब वादे के नेमा वे पकोर के मिंदा खबर ओकड़ला वे कोर वाले में दे बचो तो वे चेजा मनो स्तास को प्लार दे हो गरे जमा खावंदे गोरे पाम को एक गंग मोर खड़ो जमा खावन जमाने जी चिदा जी जबो सर पसर के जम चिदा जी जबो सर पसर के जम जमा खावन तासो को उबासे तासो जमा बची है ना नमा खावन जमाने कोर जी उस्ताद जी डेरा बम्बा पार मूला दादा चिपकोर की खजा पतीलम न रखली पतीले न जनाने पतीले ले टांग वर गई वेल ची पतीले रखली वही बस मोर पे लागा जे नवा की खुदे तो गोरी रसोड़ी न में खलासा होई की दवाई पतीले ले सो टांगम न वर गई वेल अल्हम्दुलिल्लाह तर दवस पूरे पे के टांगम न ने नारे शवे अल्हम्दुलिल्लाह मौत में दा पार मूला दा खुजला कम सड़े पखपल शौकी उस्ताद जी सुकुन वेला कांदी उस्ताद जी सुकुन दा लकान ने तो पखपल शौकी टिक नहीं पखपल कम ने लोबे तड़े शवेरे वाला कान बाने के स्पिंगिरिया मशरा चल मेरा तो होरो अल्लाह मखबा कवा
الله مناراضه کوا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم درد مار کوا د پیغمبر په سنت طریقه کې امام الانبیاء محمد رسول الله مخه کوا دا خو د دوانو جهانو سردار سنت طریقه ده دا خو د 1,24,000 انبیاء سنت طریقه ده ته یوازې یو نبی محمد نه خبکه درست آدم علیہ السلام خبکه عیسی علیہ السلام موسی علیہ السلام خبکه داود علیہ السلام خبکه سلیمان علیہ السلام خبکه اسماعیل علیہ السلام خبکه ابراہیم علیہ السلام خبکه 1,24,000 انبیاء مخکې دي هغه ټول خبکه چې ډنګ ورکې ډول وې یوازې محمد نه دی د محمد رسول الله نه وروسته تمام انبیاء ته هغه ناراضه کې ته هغه خبکه نن امت مسلمه پر درد کې مبتلا دی پر غم کې مبتلا دی پر مصیبت کې مبتلا دی پر قهر غضب کې مبتلا دی پر کې د اختری او پر باندې الله ناراضه کی پر باندې الله تعالی خپه کیږي پر باندې الله تعالی ناراضتیا ده نو په دې وجه باندې زه وایم سنت طریقه د امام الانبیاء ده د دوانو جهانو د سردار ده نو هغه سړي بیا ما ته هغه امیر صاحب بیا ما ته رنګ وکړو ما ته مولوي صاحب په پلان کې شپه باندې زما د زامنو ودونه دي اوس به شپې له راځي بیان له شپې له بیان له راځي ما چې ډایري وکړه زما ملکان کې بیانو نو زما کشر ورور مولانا سلیم صاحب هغه ته ما مې ترې ګارو کړي ملکان ته ورشه زه به دقې له ورشم چې دا سړی خوشحاله کړم دا سړی خوشحاله ولي ځکه چې ډېر د ایمان غرجې دی والله د ایمان کار یې کړی دی د ایمان کار یې کړی نو عرض مې ستاسو مخې ته دا کوم محترمو ودونو کې ډول سرنا باشتر نه شریعت کې 2 څیزونه آسان نغلي شریعت کې 2 څیزونه آسان نغلي مونږ ته شریعت دا ښودلي یو مړی سنبالول مړی خښول مړ شو خو چې څنګه مړ شي که ښه سړی دی نو مړه ستا دا کور به څه کوري الله تعالی ولې په قبر کې چې کوم دی د بسترې انتظام کوي نوم که نومت العروس داسې اوده شه لکه د لومبۍ ناوې په شان اوده شه داسې انتظام ول الله تعالی برابروي ستا دا به څه کوري یار هلته ورته د جنت دروازې الله تعالی کولاوي پیغمبر اسلام فرمایل قبر روضة من ریاض الجنه د جنت ټوټه ورته الله تعالی کړی د کور یې لرې کوه او کنه چې کوم دی جهنمی شی دی نو اوس ورکوی جهنمی په کور کې مه ساته لرې کوی وایي چې سته دفن کېږي دا آسان څیز دی دویم واده آسان ترین څیز په شریعت کې راغلی زموږ رسم و رواج مونږ ته ګران کړی زموږ رسم و رواج مونږ ګران کړی عبدالرحمن بن عوف مالدار ترین صحابي د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم واده وکړو چې واده وکړو نو پیغمبر اسلام مسجد نبوي کې ناستو دې قتل دی راننوتو نو په دې وجود باندې به په دې جامو باندې به هغوی رنګ پورې کو اهل مدینه و به رنګ و پیغمبر اسلام ته دې شو قتل ویل عبدالرحمن واده نه دی کړی واده نه کړی وی او جی واده مې کړی دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایل ولیمه دې کړې ده جی ولیمه خو مې نه ده کړې امام الانبیاء ته فرمایل اولم ولو بشاتن ولیمه وکړه اگر که یو بچونګړي باندې ولینی بشاتن تنوین للتقلیل یو ورکه بچونګړي حلال کا هغه باندې ولیمه وکړه پیغمبر علیه السلام ته فرمایل ولیمه وکړه وس عبدالرحمن بن عوف واده کړی دی پیغمبر علیه السلام ته خبر نه دی امام الانبیاء ته خبر نه دی محمد رسول الله ته نه دی ویلي د دوانو جهانو سردار ته نه دی ویلي وسره ته په ایمان باندې ووایه چې سړی واده وکړي خو هغه به د لسو میلمنو چې کوم دی فکر او غم کړی اوس به یې د دې کړي تا ته دې ونه وي نو څه دی خیال دی ښه په غم کې دې زه ناست یم او په خوشحالۍ کې دې ما ته نه وی او په مړي کې چې کوم دی زه نیغ نیغ کېږم او چې واده را باندې راغی هلکه هغه به د لسو کسانو انتظام کړي که نه یار نو شلو به یې کړي ضیافت وس به یې نه کېدو او په واده کې خو چې کوم دی نو زمونږ زنانه او زمونږ وروڼه دا چې کوم دی نو لاړ شي حلال خوراک له لاړ شي د هغه ځای نه حرام خوراک د ځان سره راوړي تاسو به وایئ څنګه یوې ښځې بلې ښځې ته ویل چې بهترین واده پېژنې یوې ښځې بلې ښځې ته ویل بهترین واده پېژنې هغه وایي نه بهترین واده نه پېژنم هغه ویل بهترین واده هغه دی چې ځان سره په جیب کې ګوتۍ یوسي د ځان سره جیب کې څه یوسي ګوتۍ یوسي هلکه ګوتۍ څنګه وړئ ویل چې هلته ښځې له مجمع راځي وروره مجمع به راځي او غیبېږي مجمع راځي او غیبېږي وروره دا ګوتۍ راوړي وروره چې کوم دی مجمع راشي یو ګوتۍ کې ورواړئ یوه ګوتۍ کې چې کوم دی ورواړئ او څه کړي ابۍ چې را روانې نو سوال جواب ورته یو کس شوي ابۍ چې را روانې سوال جواب ورته د یو کس شوي نوسۍ د ځان سره را روانه کوي کړوسۍ هم د ځان سره را روانه کړي او ورته وایي راځه او پلار څه کوي اجي صاحب وایي ما خو حاجي شهزاد ګل صاحب ته سوال جواب دی وروره هغه چې کوم دی نو وایي زوی ته بچیه داسې کار دی د لسو نه په 11 درمیان کې به زه ورځم د 11 نه پس راپسې ته راشه د 11 نه پس ته راشه نو حاجي صاحب چې را رواني یوې د یو ګوتې نه نیولې بلې د بلې ګوتې نه نیولې یوې په دې سټ باندې له پاسه کېنولې او راشي کټ او مجمع خو مکمل هغه ونیسي ځان سره تر د ده ووایه سوال جواب د یو کس شوی و د نورو خو نه دی شوی دا نور دې څنګه راوستل ابۍ سوال جواب خو د یوې زنانه شوی دی
نا نور څنګه چې کوم دی وسر راغی امام الانبیاء جناب رسول الله علیه ضیافت کړو میلمستیا یې ورله کړې وه پیغمبر علیه الصلاة والسلام میلمستیا طرف ته روان شو یو صحابي ورسره شو پیغمبر علیه السلام ورته فرمایي څه کې را سره وایي جي تا له ډوډۍ کړې موږ به هم درسره وخورو محمد رسول الله ورته وفرمایل زما دپاره ضیافت دی ستا دپاره نه دی یاد ساته چې چاته دعوت نه او دی چې کوم دی لاړه هغه دعوت یې خوړو پیغمبر علیه السلام فرمایي د دې مثال داسې دی لکه غل چې لاړ شي غلا وکړي واپس را روان اوس دا واده خو چې کوم دی ضیافت یا د دې کې چې کوم دی د 80 کسانو د 500 کسانو کار کړی دی دا نور پسې څنګه راځي بلکې زموږ په کلي کې اوازونه کېږي نن ډوډۍ مه پخوئ د پلانکي د زوی واده دی د خیره سره نن کور کې ډوډۍ مه پخوئ د پلانکي د زوی واده دی دا بلکل چې کوم دی د شریعت خلاف د رسم خلاف د رواج خلاف د سوچ خلاف د فکر خلاف او د عقل خلاف خبره ده خپل رور چې کوم دی مونږ رسوا کوو خپل رور بېعزته کوو مونږه د هغه جامې مونږ وباسو په دې وجه باندې شریعت پابندي چې کوم دی دا ضروري ده شریعت پابندي دا ډېره مهمه او ډېره ضروري ده نو عرض مې ستاسو مخې ته دا کوو الحمدلله زما د دوو ورونو چې کوم دی واده دی لله حمدا کثیره زه دغه پلار ته مینه او محبت سلام او سلوت کوم چې په دې وخت کې الحمدلله علما راوست